بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه رشید پاک په دې خصوصي خپرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. هیله لرم چې روغ جوړ ښه سلامت به وئ. دې سره سره ښه صحتمند به مو ولې چې صحت وي نو هر څه به وي، او حکیمان او ډاکټران خو وایي چې ښه صحت نیمه بادشاهي ده. یقینا چې سړی په صحت ښه وي نو بیا که ډېرې مسلې هم په ژوند کې ډېرې ستونزې هم راځي، ډېر مشکلات هم راځي، خو چې په صحت ښه وي نو بیا د هغې ښه غاړه په غاړه باندې ورتلی شي. دا وخت مونږ د خیبر پښتونخوا د هومیوپیتیک په فیلډ کې د ټولو نه لوی اسپتال سعید عادل اسپتال کې ولاړ یو، کوم چې هومیوپیتیک سنټر دی، ریسرچ سنټر دی. دلته د روزانه په بنیاد باندې په زرګونو مریضان راځي. په دې کې داسې مریضان هم شته چې هغوی خپل علاج جاري ساتي د دې اسپتال نه، او داسې هم شته چې هغه نوي راځي. په دې اسپتال کې مونږ ډېر څه ولیدل او داسې څه مې ولیدل چې هغه مې په پېښور کې خو کم از کم نه دي لیدلي. راځئ دلته څه روان دي، د دې اسپتال حوالې سره مریضان څه وایي، څومره مریضان صحتیاب کېږي، څومره صحتیاب شوي دي، او څومره مریضانو ته دې اسپتال امید ورکړی دی. راځئ ګورو مریضانو سره خبرې اترې کوو چې څه روان دي. دلته په دې اسپتال کې به موږ د مریضانو سره خبرې کوو، د ډاکټرانو سره به خبرې کوو، د سټاف سره به خبرې کوو. نو دا وخت موږ سره مریضان موجود دي. موږ راوړو چېرته چې د مریضانو دپاره انتظارګاه جوړه شوې ده، هغوی سره خبرې اترې کوو. یقینا دلته موږ داسې خلک ولیدل چې د ډېر لرې لرې ځایونو نه خلک راځي، بلکې دا وخت موږ په تخبایي کې موجود یو، خو مردان دې طرف ته دی او تخبایي دې طرف ته دی. خو موږ داسې کسان هم ولیدل چې هغوی د مردان نه راغلي دي، اگر چې د مردان نه چې څوک هم ځي نو بیا هغې طرف ته ځي، وړاندې طرف ته ځي، پېښور طرف ته ځي، اسلام آباد طرف ته ځي، پنډۍ، لاهور او کراچۍ طرف ته ځي، څومره چې مریضان وي. خو دلته خبره الټه روانه ده، هغه داسې سرچپه روانه ده چې د مردان نه خلک دلته راځي. نو ولې راځي؟ څه خو به وي که نه دلته؟ راځئ هغه څه ګورو چې څه دي دلته چې د مردان نه خلک مجبوره کړي چې دلته راشي. دا راته ووایه چې د کوم ځای نه سوات نه راغلي تاسو، او نوم دې څه دی؟ زما درویش نوم محمد درویش، د سوات خوازخیل مانپیتۍ کلي اوسېدونکی یم. څه تکلیف و درته محمد درویش صاحب؟ ماشومه لور ده، د هغه په دې ځای کې دونه غوټه وه، نو موږ ډېر وګرځېدو. چا اپریشن وي، چا یې غوښه راکوي، چا یې کینسر ده، چا یې ټي بي ده. خو موږ چې دې اسپتال له رالو د دې نه موږ د 15 پیره علاج وکړو، انشاءالله دا نه اوس قابو شو، ختمه ده. اوس راغه سره هم ناست سره دلته موږ ته ډېر مطمئن او ډېر شکرګزار یو چې زموږ په لږو پیسو موږ غریبانو زموږ دومره طاقت نه کېږي، خو د دې په علاج باندې زموږ ښېګړه وشوه. موږ ډېر خوشحاله یو، د دې شکریا ادا کوو. دې نه مخکې دې پېښور ته هم وړې وه؟ دې نه مخکې ما هر ځای ته بولله. یو ډاکټر ما پرېښنده و چې چا به یې غوښه راکړې، ما چې غوښه تاسو واخلو دا به کینسر شي، مرۍ ده. نو مرۍ خو اپریشن موږ کولی شو، یېرېدو. نو هغه د ده په دوایي سره د خیره سره اوس په ختمېدو ده. زه یم چې نن اخري ځل دی که خیر بیا به نه راځو. د دوی د علاج نه ماشاءالله تاسو دومره مطمئن یئ چې تاسو پېښور کم ځای کې وګرځېدئ او دلته چې راغلئ ستاسو علاج وشو؟ بلکل زموږ علاج وشو، ما د لور علاج وشو. نورو خلکو ته به څه مشوره ورکوئ چې نور خلک دې نه راځي؟ نورو خلکو ته زه دا مشوره ورکوم چې چاته داسې غټې بیماریانې او یېرېږئ مه، دغه اسپتال ته یوه پیره راشئ، خو علاج به پرېږدئ مه. داسې مونږ هم ډېر کړي او پرېښودي به پرېږدئ به نه، چې علاج ته یو 15 پیرې یا 2-3 پیرې دی وکړو، تا ته به پخپله د خپل مرض پته لګي چې غټ مرض دي. دا دردونه مردونه دا خو د پیرې 2 سره ټیکېږي. خو زما د لور د اپریشن معامله چې دا د اپریشن وه، دا تقریبا د 7 کالو نه وه دا غوټه، او په مخه به غټېده وړه کېده نه. هغه نه د الله رحم دی چې ښه شوه. مونږ که دا رش وګورو، لکه دا ټایم وګوره او دا ګرمي وګوره، نو د دوی رش مقصد هم دا دی چې تا به په کلي کې یو بل ته ویلي وي، یو بل به ستا د ماشومې عادت کړی وي، راغلی به وي، لیدلی به یې وي چې یاره دا جینۍ ټیک شوله، نو بیا به هغې بل ته ویلي وي، بیا به هغې پوښتنه کړې وي چې دا کم اسپتال دی، بیا به د اسپتال ورته په ګوته کړي. نو دا وجه ده چې دا دومره رش دی. بلکل تا به خلکو ته ویلي وي کلي کې چې څوک کېنم زه هغه د یو کارډونه ورکوم. خو ډېر خلک وایي چې مړه موپې ته علاج صحیح نه دی. زه وایم هلکه راشه زما نه تپوس وکړه چې صحیح دی که نه دی، چې ما ته د غټو اپریشن نه زه خدای بچ کړم. د دوی پرې لږه دوایي باندې په ډېرو کمو پیسو باندې، دا هېڅ پیسې نه دي. موږ د سوات نه چې دلته راځو او بیا ځو، زموږ 300 روپۍ لګي په کرۍ باندې، او دوی چې زموږ نه کمې پیسې اخلي نو 2000 یا 2100 یا 200 دغه پیسې دوی ته پیسې وي. دا خو د ډاکټر پیس دی، دا خو کرایي هم د پېښور نه کېږي. نو زموږ په سوات کې هم غټ ډاکټران شته، غټ غټ اسپتالونه دي پکې، هر څه دي، سرمایداره ډاکټران پکې دي، خلک پکې دي، خو زموږ علاج نه و کړی.
زموږ علاج په دغه د غریبۍ په دې هسپتال کې وشو. تا ته پته شته چې پېښور کې داسې ډاکټران شته چې هغه 2,500 روپۍ فیس اخلي، 1,500 روپۍ فیس اخلي، 1000 روپۍ خو عام ډاکټر هم اخلي. بالکل اخلي. تاسو وایئ چې دلته موږ نه 2,000 یا 2,200 روپۍ واخلي، دوایي هم پکې راکړي او ټېسټونه هم پکې وکړي. هر څه ټېسټونه هم پکې کوي، دوایي هم پکې ورکوي، ښه چای روټۍ پکې هم ورکوي. دا به خلکو دوی د چې روټۍ پیسې لري نو په دې 200 کې ته د دوایي ته وګوره بیا ډوډۍ ته وګوره. موږ 300 کسه د یو مریض سره خلک راضي کړه نو د یو به پیسې ول د نور به څه والي. درویش صاحب لکه مونږ پېښور کې لیدلي دي چې داسې روټۍ میلاویږي لکه دلته چې مونږ واورېدل چې لنګر میلاویږي نو بیا خلک هسې هم راځي. نو دلته داسې څوک شته چې هسې هم راځي روټۍ دپاره؟ بالکل هسې راځي. زما سره اوس دا یو وړوکی را سره جګ شوی دی، زه ځم نو د ده به اوس دی زما نه پیسې علي څه هغه بیمار خو چې د بیمار به پیسې ولي زموږ د دواړو پیسې علي. دا بالکل دروغ دی. دلته ډوډۍ هم پرې ده، هر څه پرې دي، دوایانې مناسب قیمت سره دي او ښه ښکلی علاج کوي، ښه مطمئن یو ته مونږ ټول. یعنې په سوات کې هم ښه ډاکټر دی. په سوات کې د خوا داخلي بازار د زمونږ تحصیل دی او مارپیتۍ زمونږ کلی. زه د ګوجر طبقې سره تعلق ساتم، خپله مونږ ګوجر یو، غواوې میخې ساتو او ذمېدار خلک یو. داسې نه یم چې دا زما خپل اداره ثوابۍ ده، زه د سوات د خوا داخلي د وجود سر یم، دا غره یم. اوکې مهرباني درویش. دلته موږ سره نور هم کسان شته، هغوی سره خبرې اترې کوو. السلام علیکم. دا راته ووایه کوم ځای نه راغلی د خیره سره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه هو صاحب د مردان پاروهوتي سره تعلق ساتم چونکې دلته زما خور وه، د هغې د معدې مسله وه او څه د کینسر شکایت ورته، چونکې هغې مونږ په پېښور کې په ډېرو مختلفو ډاکټرانو باندې وګرځول تر دې پورې چې هغه مونږ شوکت خان هم ته هم بوتلې وه، چونکې هغې ورته چې یاره دلته دا علاج ستاسو دلته مونږ نشو کولی. د هغې وجه دا ده چې تا نور ځایونو نه علاجونه کړي دي. بیا په رمایي کې هم د هغې علاج شو، د هغې نه علاوه په مردان کې هم په ډېرو ښو ډاکټرانو هغه مونږ ګرځولې وه. چا دا ځای وښودلو چې یاره تاسو دلته لاړ شئ. مونږ دا ځای څه شی نوم دی، کوم ځای دی؟ هغه چې مونږ ته اطلاع راغله ثوابي هومیوپیتھک سنټر. مونږ وایو چې یاره دا به څنګه ځای وي. سعید عادل چې کوم دی که نه هغه سعید عادل شوی دی اوس؟ جی سعید عادل شوی دی، سعید عادل هومیو کلینیک. او جی نه هغې چې کله دلته راغلل زه خو سر په موقع نه باندې نوم راغلی، هغې دلته نه علاج سټارټ کړ. د معدې پیله علاج د هغې سټارټینګ دلته نه واخیستی شو. یقینا چې هغې کم ځای نه علاجونه کړي وو هلته نه به کله 2,000-1,500 پورې د هغې فیس و دغه ډاکټرانو. دلته چې رالل په 1,800 روپۍ غالبا چې د هغې پول علاج د معدې الحمدلله وشو. د ثوابي هومیوپیتھک سنټر چې کوم دی د هغه ځای یعنې مطلب د دې ځای نه هغې بیسیکلي د ثوابي سره تعلق ساتي او دلته هغې رالل الحمدلله هغې دغه معدې مسلې نه الله تعالی ډېره زیاته فایده دې ځای نه ته میلو کړه د دې ډاکټرانو په واسطه باندې. بیا دې ځای کې د دې سید عادل په نوم چې دا کوم سنټر دلته چلیږي، بیا د دغې دا کوم دی کې چې موږ موجود یو ثوابي هومیوپیتھک سنټر تخبې روډ باندې. بیا هغې د دې بلې مسلې دپاره هم دلته راللو چې کله هغه علاج دې ځای نه سټارټ شو هغه علاج کې الحمدلله ډېر غټ فرق راغلو. هغې ټسټونه وکړل، هغې خپل چې څونه د هغې څونه مخې ته علاج بقایې پاتې وو الحمدلله هغې کې ډېر غټ فرق راغی. زه به دا ووایم چې په 100 کې 80% د هغې خدای پاک د دغې مسلې نه بهترې طرف ته حالات روان کړي دي. دواړه مسلې سره جي. نو په دې وخت کې خو زه شکریا د خبر ورور والا ډېره زیاته ادا کوم چې هغې په سکرین باندې د دې وروڼو خدمت هغه مسلمانانو ته ښي چې هغې د دې خبرو دپاره ډېر زیات په مشکل حالاتو کې روان دي. هغې سره د پیسو کمې هم دی، د علاج دپاره ورته داسې ځای نه دی معلوم. الحمدلله نن په دې شیشه باندې به هغې ته دا پته مولګي چې یاره د خیبر نیوز ملګري دلته راغلي او مونږ د حقیقت ولیدل. دا دونه مسلمانان وروڼه د زنانه ماشومان چې دلته راغلي د حقیقت دلته معلوم شو چې په دې ځای کې د معمولي پیسو یعنې د معمولي نه مراد د 1,000-2,000 پورې په پیسو باندې دلته د ډېرو غټو پیسو علاج چې کم بل ځای کېده هغه په دغه معمولي پیسو باندې وشي او ډېر په ښه بهترۍ سره. نو زه د دې ثوابي هومیوپیتھک سنټر د سید عادل صاحب ډېره شکریا ادا کوم. دې سره چې کوم ډاکټران دي هغې دا کوم علاجونه کوي دلته چې کوم سټاف دی د ټولو شکریا ادا کوم. بالخصوصا بیا ستاسو د خیبر نیوز والا ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې موږ په سکرین باندې د خلکو ته کړو او هغې ته دا حقیقت معلوم شي چې کوم ډاکټران په غټو پیسونو باندې بیماران ګوري. نو زه هغه بیماران ته خواست کوم چې هغې راشي ثوابي هومیوپیتھک سنټر ته تخبې روډ باندې د سید عادل د کوم چې دلته زمونږ د دې سنټر مشري کوي نو هغې دپاره دا ټولو ته خواست کوم چې راشي او دلته خپل علاج شروع شي په کومو پیسو باندې په بهتر علاج سره. ډېره مهرباني شکریه. زه به نارنه او تا خپلې خبرې راته وکړې. اوس په د شاعر کانې نه کوو چې ته بس لاړ شې او زما نه اورې. خیبر ټي وي زموږ ستاسو خپل ټي وي دی، د پښتنو داسې ترجمان ټي وي دی چې چېرته په لر او بر پښتونخوا کې چېرته درد وي
چرته آفت وي، چرته زلزله وي، چرته تکلیف وي، چرته ژړا وي، چرته ویر وي، چرته ماتم وي، نو خیبر ټي وي به د خپلو پښتنو وروڼو سره د کور په درشل باندې ولاړ وي او چرته هم که سیلاب زدګان وي، چرته هم که په زلزله کې څوک راګیر وي، د هغوی خولې ته چې ړومبی لقمه وررسي نو هغه به د خیبر ټي وي چې کومه اداره ده د ساوي له طرفه راځي او هغوی ته به رسي. د هغوی په جسمونو باندې که ړومبی کمبل راځي یا بړستن راځي هغه به هم د خیبر له طرفه وي. نو چونکې خیبر د پښتنو خپل چینل دی، چرته هم چې پښتون په درد کې وي نو هغه درد به د خیبر خپل درد وي او داسې به یې محسوس کړي وي چې دا زما درد دی، زما د جسم درد دی او چې جسم کې په یو ځای کې درد وي نو بل ځای په آرام نشي پاتې کېدی. ځکه مونږ دلته راغلي یو، دا خلک مو واورېدل، تاسو مو اورېدلي، د دې سنټر حوالې سره مو ډېرې خبرې واورېدلې چې هغه مونږ پېښور کې نه وې اورېدلې. دا راته ووایه چې سیم ځل دی چې دلته راځې؟ زما خو چې دلته دا تقریبا څلورم ځل داسې شو چې د علاج په نیت باندې داسې راغلی ډېر یم، خو چونکې د علاج په نیت باندې چې مونږ راغلو دلته نو دا څلورمه موقع شوه. په څلورمه موقع کې دا درې موقع داسې تېرې شوې چې الحمدلله هغه بیمار ته نن دومره بهتري ده چې مونږ وایو چې دا اواز مونږ پورته کړو او په ګوټ ګوټ د خپل پښتون ورور یا د عوامو مسلمانانو د خدمت د انسانیت په شکل باندې ستاسو په واسطه باندې د خیبر په شکل باندې چې دا هر ځای ته د اواز ورسي. څنګه چې تاسو د خپل ورونو ته د پښتون شان بیان کو، زه هم دغه پښتون هغه فخر افغان باچا خان هغه پښتون ورور مشر چې زمونږ د دې قوم یو خدمت یې کړی دی، نن په دې دنیا نشته خو موږ ته یو ډېر ښه تعلیم پرېښودی دی. زه هم د هغه باچا خان د پیروکارو نه یو پیروکار یم او دې پښتون ته دا اواز ورکوم ستاسو پښتون په ورور ستاسو د خیبر په شیشه باندې چې تاسو دا خدمت وکړو نو هر ځای چې دا پښتانه دي او کوم ځای ظلم کیږي، کوم ځای د بیمار علاج په صحیح طریقه نه کیږي هغې دې راشي، هم د دې پښتون ورور د سید عادل ورور د ثوابې هومیوپیتک سنټر ته دې راشي او په کومو پیسو دلته علاج وشي. ډېره مهرباني، شکریه. خوشحاله اوسئ. دلته موږ سره نور هم مریضان شته، هغوی سره هم خبرې اترې کوو. بلکل لکه دلته نه صرف دا چې دلته ځایي خلک راځي چې کومې نږدې علاقې دي لکه ملکنډ دوی سره دلته پروت دی، د ملکنډ غرم ښکاري او بیا ورسره مردان پروت دی، دغه شان چرسده پرته ده. دلته نه صرف د کاټلنګ د مردان د چرسدې یا د ملکنډ سوات نه خلک راځي بلکې د قبایلي اضلاع نه هم خلک راځي چې مخکې قبایلي علاقه جات یا مخکې قبایلي ایجنسیانې وې لکه بجوړ، خیبر، وزیرستان، نارت، ساوت یا چې کوم دی مومند، درادمخیل. دغه شان موږ سره یو د بجوړ ځوان هم ناست دی، هغوی د بجوړ نه راغلي دي. دا راته ووایه چې نوم دې څه دی؟ السلام علیکم جی. نوم مې جی تماشګل دی. تماشګل. تماشګل او د ناوګۍ نه راغلی یم او تقریبا 4 پیرې راغلی یم، نو 4 مریضان موږ راغلو خو لکه دا ټیم په ټیم راځو ځکه چې دوی کومه دوی ورکوي نو هغه ټیم چې کم دی نو په هغه ټیم باندې موږ بیا راشو. ته لکه ما ته ولې نه ګورې؟ ما نه مراور یې ما نه مراور یې ښه ګوره ما ته بیا خبره کوه. ښه دا راته ووایه موږ سره یو په خیبر نیوز کې په خیبر ټي وي کې یو کس کار کوي، ګلحیان بجوړې د سلارزی دی، هغه پیژنې؟ هغه خو موږ د دې ځای نه کډه وړې دلته نه تللي وو موږ د دې طرف نه پورزل خان کلي چارسدې نه موږ لاړو هلته نو چې هلته موږ لاړو نو بیا موږ هلته لږه ځمکه ونیوه نو هغه ځمکه ومې نیوله که وامې اخېسته په پیسو؟ ومې نیوله؟ څنګه مې ونیوله؟ ښه په اجاره مې ونیوله. ما خو وی چې ومې نیوله. نه هغه نه نو هغه چې موږ چې هغه ځمکه کرله نو په دې کې دوی ثوابې والا یو پروګرام و د دوی نو هغه به ما کله کله په ریډیو اورېدو نو کله نه کله به مې اورېدو او ده به پکې دا خبرې عادل صاحب کولې. بیا دوی دا کلینیک دلته کوله او که تخبې نو بیا دوی سره ما رابطې کولې چې یاره زه په کبې درشم مردان ته چارسدې باندې داسې که نه نو ما ته یې ویل چې ته په دې ملکنډ داسې راشم. وایي ښه جي په دې سایډ باندې زه رالم چې رالم نو موږ 3 مریضانو یو د شوګرو یو د دغه ګردې مریض و پکې را سره او ما اکسیډنټ کړو نو زما د هډوکي ټول لګېدلو نو زه پکې موږ 3 کسان رالو نو چې دغه 3 کسان رالو دوی موږ له دوی راکړه او جیس پیسې م رانه واغشتې الان کې دلته دا د لنګر چلیږه روټۍ موږ وخوړه موږ خو خوشحاله لاړو نو بیا چې په ټلیفون مو کو وی چې تاسو بیا راځئ نو بیا چې کله رالو موږ دلته راورسېدو نو بیا راله دوی راکړه نو چې بیا کله موږ له دوی راکړه نو 2 ځلې شو
نو بیا کلي کې داسې کسانو چې هغوی وی دا تاسو زنانه ګرځي کورونه کې چېرې داسې موږ تلو تخبیه ته او تخبیه کې بیا ګنجي هسپتال نه دی خوا دا هسپتال دی او دی له لاړ شئ نو هغه کارډ را سره و کارډ مې ورکو نو هغوی چېرې موږ سره به ته ځې نو بیا هغوی سره زه بیا رالم او هغوی سره یو بابا و هغه سره رالم د هغه چې علاج وکړم ډېر خوشحاله دې ځای نه لاړو وی ولې چې زه الله اتیا کال عمر چې نو منډې خو نشي والی خو دونه شي چې دوی سره ګرځېدی شي لږ چې ګزاره کېږي چې مونځ وکړي چا سره خبرې وکړي اجره کې کښېني به دقه نور دا چې اتیاو کالو هغه به منډې نه وي هغه به همدقه په امسا به ګرځي په هغه خو لږه سی په ځای وي خبرې کولی شي جمع جرګه کې کولی شي نو هغه مې راوسته هغه راته ډېرې دوايانې وکړې لکه وایي چې بس چې تا موږ سره خو وکړه چې ګوره تا زه بوټ دواګانې درته وکړې دواګانې چې وکړې بابا و دوايانې دلته ورکړې دواګانې وکړې دوی خو یې دلته واغېسته خو دوی کې ورسره هم هغوی ډېر زیات دغه وکړو چې یاره بابا دې ډېر لرې نه راغلی دی نو چې 1500 کېدی نو 1000 یې ترې واغېسته وخت کې او 1000 یې واغېستې نو دوی ښه ده ځکه چې ما استعمال کړې ده په خپله ما استعمال کړې ده نو دوی یې ډېره ښه ده او ډېره مزېداره ده کامیابه ده بل دا دی چې اوریجنل دوی هم دله درکوي ډاکټران دلته ته وګوري بیا دلته نور 2 کسان دي هغوی هغه دوی چک کړي وی ګوري بیا تاسو ګاډي درېدو ځای شته که ګاډی راولي که باد باران یا پټېدو ځای هم شته نو دا او د سړک په غاړه دی دا هسپتال نو دې کې تکلیف نشته مخکې به مونږ تلو لکه پېښور ته به لاړو هغې کې هم داسې ډاکټران شته غټ وو اوس 2000 روپۍ فیس دی 3000 اوس یې 15000 روپۍ فیس دی نور ایکسرې او سیجیانې او ټسټونه پکې دا پاسه شي سرجي ډبګري ګاډنګ ته لکه هغوی وتې دا قصابخانه ده پېښور بلکل یې ویلي دا قصابخانه ده هغوی به ټسټ هم درته ولیکي هر څه به درته ولیکي او که یو ټسټ نه هم کېږي تا ته ورشه ټسټونه وکړه نو په ټسټونو تا له 15000 روپۍ خو په ټسټونو لاړې او فیس ته نه هغه هم لاړ چې راځي نو 20000 روپۍ به ته په دې ورکوې او په دوی او په فیسونو او په ډاکټرانو باندې به ورکوې نو هغه ډبګري ګاډنګ نه دا خلک ټول بچ شو او بیا داسې د دې هسپتالونه ډېر زیات دي 400 مردان داسې که داسې موږ وو نوخار دا ټول رقبې ډکې دي او دوی اډورټایزمنټ کوي او لګیا وي لکه خو لکه دې ته خو نه رسي دا یو تاسو ولې یو لوی هسپتال دی موږ وله راځو له خیره سره مریضان هم راولو په خپله هم راځو علاج هم کړی تاسو د ډبګرۍ خبره وکړه که نه چونکې زمونږ تعلق چې دی که نه هغه د نیوز سره دی د خبر سره دی خیبر نیوز سره او زمونږ تعلق د خبر سره دی مونږ خبر راخلو بیا خبر تاسو ته وړاندې کوو نو په دې خبرګیري کې په دې خبریالیتوب کې کله کله مونږ ته نقصانات هم مخې ته راشي خو تا چې کومه د ډبګري ګاډن خبره وکړه د ټسټونو خبره وکړه نو هغه څه وایي چې سل پلالي پورې دی وایي د بنګړو یوه به بله زم درته وکړمه په ډبګري ګاډن کې یو ډاکټر دی ډاکټر سلطان محمود نومیږي چیسټ سپیشلیسټ دی دا ډاکټر دی ماشاءالله ښه نامي ګرامي فزیشن دی او ښه لوی ډاکټر دی پروفیسر هم پاتې شوی دی اوس زما خیال ریټایر دی خو پرایویټ پریکټس کوي د خپل لیبارټرۍ دي خپل ایکسرې دي هغه سره خپل کسان دي هغه د نر بچې دا کوي چې یو ماشومان یې ساتلي دي تا ته یو نیم درجن ټسټونه ایکسرې ولیکي چې دا ټسټونه وکړه او دوایي به درته په ایډوانس کې ولیکي ته چې دا ټسټونه واپس راوړې نو ډاکټر صاحب لاړ وي ته به د هغه چپړاسي ته ټسټونه واپس ورکې او دوایي تا ته په شروعات کې لیکلي وي نو ای ډاکټر صاحب خدای دې په دې دواړو سترګو باندې کړون نه کړم که نه نو نظر دې کمزورې شه چې ته یو مریض ته ټیسټ ولیکې او د ټیسټ مقصد دا دی چې ته شور نه چې د دې مریض دا بیماري شته که نشته هغې دپاره د ټیسټ ولیکلو کله چې د ټیسټ ریزلټ راشي ته به ریزلټ وګورې هغې نه پس په تا ته پته ولګي چې د دې بیمار دا بیماري شته یا نه هغې نه پس به ته بیا هغې ته دوایي لیکې نو تا د خدای په دې سترګو باندې داسې کي چې د نظر چشمې خو لګوې کاړون نه شیم چې ته ورته دوایي په شروعات کې ولیکې نو بیا د هغې ټیسټ څه فایده شوه خو دا ټیسټ فایده چې وه که نه هغه لکه ستا جیب کې چې دا موبایل پروت دی که نه دغسې د ډاکټر صاحب جیب ته راځي ځکه غیر ضروري ټسټونه لیکي دا راته ووایه چې دلته
د سویم ځل دی چې راځې تاسو ته ما وویل چې زه 4 پیرې خو راغلی یم یو راغلی یم دا راته ووایه چې پېښور کې به دې ډېرې پیسې لګېدې که دلته یاره پېښور کې به ډېرې لګېدې سرجي او دلته لږې کمې لګي بل دا دی چې زه هلته په موټرسایکل ګرځم نو چې دلته رالم نو عادل صاحب راله د سترګو یو ټکی راک اوس هم شته را سره خو جیب کې مې نه راچو چې زه سترګو کې واچوم نو سترګې مې صفا سوتره او مزل په کومه یعنی مو عمر ته وګوره عمر مې 60 سال به اوس تقریبا هم عینک نه لګوي نه هېڅ هم نه لګوم او نظر دې مخکې کم و نه کم ماینس لکه دا دوړه خاوره دا راځي نو چې ما دوی ما دا ټکی راکو دا اچوم هغې سره ګرد او هغه هر غبار پاک شو نو دا خو به د بجاور د هغه ښکلې نظارې بجاور ګلونه اوس دا به هم ډېر ښکلي ښکلي پې وینې بالکل پیار نظر دې صفا وي نظر صفا دی جی پاک دی موږ د ناوګۍ نه روان شو باجوړ ته ځو باجوړ نه راشو ناوګۍ ته راځه که مې چنۍ کې هم کار هلته راشو که کوغون کې هم کار هلته راشو او که کار هم نی نو بس په خپل ځای کې ناست یو د ناوګۍ لوی بازار دی ښکته چې داسې سړک باندې بوی پاس داسې تللی دی دې نه چې ښکته لوی بازار یې دی چې څه پکې هغه هلته هم دا شته خو هلته موږ نه ځو لکه موږ د دوی په وجه دلته راځو ځکه چې خرچې هم کمانه عادل په وجه باندې عادل په وجه چې دا په ریډیو موږ اورېدل موږ دا نه موږ د ده د مخې نه وایو چې څه دې اورېدلي وو هغه دې دلته ولیدل ټیک و هغه برابر روان و هغه اوکې روان دي جي اوکې په دې دي چې موږ په خپل سترګو مسؤلیت تاسو ته مې وویل که نه او څه مې اورېدلي مو هغه څه وایي چې طبیب هغه طبیب چې په ځان یې تېروي نو په تا تېره ده په ما باندې تېره ده نو اوس چې کم دی نو دا عادل صاحب موږ په ریډیو به اورېده بس دې له رالو چې دې ځای ته راورسېدو او نور مریضان هم چې راځي نو هغوی ته هم وایي چې تاسو دلته نه خرچه کمه ده او نقصان نه درکوي دله نو تاسو هم دې ځای ته راشئ نور هر یو ډاکټر شته په مردان کې د دې دغه دونه ډېر دی په پېښور کې په دغه کې صدر کې روان وم نو هلته یو حکیم و ډاخانې ته مخامخ نو هغه سهار وختي و زه ډیوټۍ له تلم پېښور ته ډیوټۍ له تلم نو هغه یې د دې ځای نه نیولو دې ځای نه او واسکټ یې باچولو ویل که دا ولې دې نیولې دی وی دا ما له 500 روپو دوی راکړه هغې ډېر وخت وشو ځکه زما خیر 30 سال وشو 13 کاله نو وی 500 راکړې وه زه خو ښه نه شوم سرجي نو بس بیا ورته داسې خبره ورته وکړه داسې خبره وکړه یو سړی راغی او خلک داسې راټول شي وی بس دغه وکړه ورته وی دغه وکړه دا 15 روپۍ واله د جیب نه راکړو ځه کاکا خپل کار کوه او خپل کار کوه خبره خلاصه کړه ا دې پولیس لوبه یې وکړه نو موږ دا ځکه وی پولیس نه هم بچ کو موږ دا ځکه وی چې دی خو هغه شیم پکې نشته موږ دلته راځو خرچه کمه ده او د وی خبره مشغول یوه خبره دې وکړه مړه شاته مشغول صاحب سوري ښه مشغول تماشګل ښه تماشګل یوه خبره دې وکړله باجوړ خو ډېر ښه خلک دي ډېر پاسته او نرم خلک دي یو پکې داسې آبادماش غوندې و هغه اجمل نومې د کسا ایم پی ایچ و ستاسو ممبر هغه به کله کله بدماشۍ کولې پېښور کې نو تا چې اول کومه خبره وکړه که نه چې ځمکه مې ونیوله نو زه هم ویارېدم دا کیمرامین هم داسې شو پروډیوسر هم داسې شو چې دا ځمکه دې تماشګل څنګه نیولې ده خو بیا دې وروستو راته ووایي چې په اجاره مې ونیوله اجاره به ورکوي بیا پکې خپل فصل کاره بیا دې ونیوله او که لږ کېږي او که ډېر کېږي فصل دا پاکستان نه چې کشمیر انډیا نیولې دی نو دا خو هم نیولې دی خو یې بله نمونه نیولې دی او د اجارې ول بله نمونه اجاره خو جي مالک ته پیسې ورسي ته پکې خپل فصل کاره که څوک راځي نو سبزي م ورکوه شیز م ورکوه تا ته به الله نورې درکوي هم په دغه دغه بیا درکوي د ځمکې نه تمرګل صاحب څه کاروبار کوي زه خو سن 71 کې فوج کې وم ماشاءالله فوجي پاتې شوی فوجي وم سن ځکه دې ځمکه نیولې ده سرجي سن 71 کې فوج کې وم او رسالپور مې نټه وه او په نوخار کې مې ټریننګ کو او د هغې نه پس د ټي وي کې ما کار کړی خو دا ټي وي چینل دلته نو یو هم نو ټي وي کې د کار پینډه کې څه کار دی کولو روډ باندې ما انجینرانو سره بدن نه ما سو ایز هیلپر به دی کار هیلپر آقو په پینډه کې چکلاله روډ باندې او دا سن 75 نه مخکې خبره سن 71 مخکې هغه مخکې نو جنگ کې دې هم برخه اخیستې وه هغې کې به برخه داسې نه وه چې اخیستې ځکه چې هغې کې زه په پیر چې کوي کشه پیر ورته موږ وایو دا تارګېټ به راښکته کړي نو شاته به ستا کسان پراته وو ټوپک ورسي ډز به کوي نو هغې ته مخې ته داسې دیوال و دیوال کې خاورې خاورې کې ګولۍ راوتمبېده زه ورته ما تارګېټ راښکته کو بر تارګېټي به راښکته کړي نو بل پاس وخیږي نو په دې به هغوی ډزې کې هندو خېټه ولي
او جی نو بس هغه ګولۍ راله زه په دې ځای دا ولګېم دا ښکاري بلا وښیم درته که ونه ښیم ښه جي بیا او جي هغه نو دا نو مال بیا لږ پنشن هم څه مقرر کا خو بیا بله محکمه کې برتي شوم یعنی د جنګ نه بغیر ته په ګولۍ ولګېدې جنګ نه غیر لکه دغه ټریننګ دوران کې لکه نو ته څه ګڼې دا چې د جنګ نه بغیر ته په ګولۍ ولګېدې دا ښه وشول که بد دا وشول خو جي بس کوي خو شو کوي بد ویولې چې هغه خو دا الله کار و اټومیټک کار و بس د بره نه ګولۍ دوباره ما پسې او ته د جنګ نه بس شوې وروسته کتر جنګ ته نه لاړې دغه شوی نه ده بار نه ده وتی بدل ته خاپ یې جوړ کړه دا دی اوس هم شته او دا دی شته که نه ګولۍ اوس هم شته در نه ګولۍ نشته ګولۍ نشته خواب جوړ شو نو بیا وتلی چې نه ده بیا چېرته لاړه ګولۍ نو وته بس دلته کې بس هغه خاوره کې یخه شو دوباره راغله دلته راغه داسې لکه کیرم بورډ او بیا پرېوت بیا جی پرېوځه بس د هغې نه تا به ګوره سوچاک وړي ډېر داسې څه به دې خوړلي وي که نه ښه به مضبوط وي ځکه ګولۍ راغلی ده واپس لاړه ده ګنې د خلکو نه خو ایر پار اوځي که نه خو بل دا دی چې ډاکټران وي پوجي ډاکټرانو چې بوی خیر دی دی بس اوس دې وخت کې دغه شي که نه لکه نو هغوی ریټایر دي شي دې معروف انفرادي او زه به دا ووایم چې عجیبه اسپتال سټاف هم تاسو وکتو ډاکټران هم تاسو واورېدل مریضان هم تاسو واورېدل خو په دې اسپتال کې ایز ا انکر ایز یو ریپورټر ایز یو صحافي ایز یو کالمنګار چې ما څه ولیدل زما دا سوچ نو چې زمونږ په دې دومره لوی ښار کیپیټل پېښور ښار سر ښار پېښور کې چې څه نه دي هغه داسې هم دومره لرې علاقه کې هم هغه ممکن کیدی شي لکه مونږ دلته خدمت زیات ولیدو خدمت مو زیات ولیدو او دولت مو ډېر کم ولیدو د دې وجوهات به څه وي د دې اسپتال د مشر سره خبرې اترې کوو چې آیا د دې اسپتال لکه مقصد څه و که خیراتي ادارې چلول مقصد و یا د خدمت خلق مقصد و نو دې دپاره خو نور هم بلها میدانونه پراته دي بلها ډېر څه پراته دي ډېر خلک داسې شته چې هغه د ډېر مدد طلبګار دي او د ډېر څه د ورکولو جوګه دي نو خبره اترې کوو زموږ د پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو خپل انټروډکشن اول تاسو زموږ کتونکو ته وکړئ او بیا زما سوال طرف ته راشو چې د دې خدمت د جذبه که تاسو وا نو بیا اسپتال ولې و جی بسم الله الرحمن الرحیم د ای وی ټي خیبر د ټول ټیم د ټولو همکارو څوک چې ستاسو سره په پوره ټیم کې راغلي دي که نه دي راغلي هم نه دي سترګې په شا چې د چا صلاحیتونه ظاهریږي د هغه ټولو مننو ستاسو مننه ډېره زیاته مننه کوو او ورسره ستاسو د راتګ په دې لنډ تنګ وخت کې دومره ډېر ټایم راکولو په جهانونو باندې مننه تاسو مننه او ستاسو د تعارف خبره وکړه چې خپله پېژنګلو نو زما نوم سید عادل دی او د ضلع ثوابی د سرخار مانیری سره مې تعلق دی د شاعرانو کوم وطن دی د ننګیالو وطن دی صحافیانو وطن دی بالکل د جنګیالو وطن دی جی بالکل د مینناکو وطن دی جنګیالو مو د امن او د مینناکو جو خانو مو کنه جی بالکل صحیح خبره ده نو دا ځای سره زما تعلق دی او تاسو خبره وکړه چیرې د اسپتال په اړه باندې راته څه ووایي چې د دومره د کې پي کې د لوی اسپتال یا د خدمت نورې موقعې هم ډېرې وي نو حقیقت خبره خو دا د افاق صاحب چې زمونږ که وګورو په دې خیبر پښتونخوا کې نه که په دې پاکستان کې وګورو چې په دې کې که تاسو وګورئ نو ځای په ځای لکه اسپتالونه کولاو دي کلینیکونه کولاو دي صرف د جیب وهلو دپاره د ډاکۍ دپاره دغه دپاره نو موږ دا سوچ وکړو چې یاره که چېرې موږ داسې یو اسپتال کولاو کړو د خدمت په جذبه باندې چې په هغې کې موږ د خپل خویندو د خپلو میندو د خپلو مشرانو د خپلو کشرانو د خپلو وروڼو خدمت پکې کوو یعنې خدمت مطلب مې دا دی چې هغوی ته هغه ورجنل دوایارې ورکړو د هغوی چې کوم هغه سهولتونه دي هغه وله ورکو لکه تاسو کتل زموږ لنګر سهولت هم تاسو لیدو لنګر مو وکتو الحمدلله او بل دا چې تاسو د انفرادیت خبره وکړه چې د کې پي کې په دې لوی اسپتال کې ما ډېر څه ناشنا ولیدل نو انفرادیت خو پکې دا دی چې یو خو د کې پي کې د ټولو د لوی اسپتال دی د خیبر پښتونخوا په سطح باندې دا واحد اسپتال دی چې په دې کې 18 کمرې دي او دا واحده فارمیسي ده دا کوم ځای کې چې موږ ولاړو چې دا د کې پي کې د ټولو د لویه فارمیسي ده خلک خصوصا هومیوپیتھک والا ډېر ډاکټران داسې چې هغوی خپل میډیسن
د حکومت نه د کیمرې د سترګې نه پټوي بالکل بالکل موږ ورته په یو انټرنیشنل ټلویزیون باندې ښیو چې بھائی دا زموږ فارمیسي ده حرام شه لاس کې هم نیولي دي جی بالکل دا په لاس کې هم نیولي دي حرام شه که یا دا ویلي چې یا ټي وي والا را روان دي یا ورګه دا سیرپ اخوا کوي یا دې خوا کوي چې څه په ځای پراته دي هم اکه شل پراته دي اني ټایم تاسو راتلی شي دا کتی شي الحمدلله زموږ په فارمیسۍ کې به 2 نمبر دوایي یا چې د هغې فامسۍ ونډي هغه به تاسو ته په نظر نه راځي او بیا هم شکر الحمدلله زموږ اسپتال چې کوم دی د حکومت پاکستان نه هم رجسټر دی او د SECP نه هم رجسټر دی حکومتي چې زموږ سره کوم ډاکټران تاسو ولیدل دا یو ډاکټر صاحب چې تاسو سره کومې خبرې وکړې دا د ډاکټرانو د کالج چې کوم دی پرنسپل دی دا 2 چې دي دا پروفیسران دي نو زموږ چې وکتل چې نه خام ځای په ځای د زموږ د میندې زموږ د خویندې زموږ د مشران لوټ کېږي نو په دغه جذبه باندې موږ وایو چې دوی موږ په صحیح معنو کې خدمت وکړو بل د هومیوپیتیک چې کوم د بدنامۍ هغه اسباب شروع شي هغه الحمدلله موږ د دې ځای مخنیوی وکړو تاسو خبره وکړه چې په سرخار کې ما دا ولیدل په پېښور کې چې دومره لوی اسپتال دومره لوی سیټ اپ تاسو دلته ولې رالی تاسو وختي زمانه تاسو کې چیرې دا په پېښور کې په کار ومنه جي دا دلته ځکه په کار دی چې دا مردان چې کوي دا د خیبر پښتونخوا زړه دی دې ته د چترال نه خلک په اسانه راځي د مردان د پېښور نه بخښنه غواړم د پېښور نه په اسانه راځي د صوابۍ نه په اسانه راځي بلکې یو ګاډی ورته لګي د سوات نه د شانګلې نه یو ګاډی ورته لګي دا که د دې ځای په ځای باندې په پېښور کې وي نو امید دا دی چې د په زرګونو مریضان به په سوونو نه په زرګونو مریضان به د ورځې خو چونکې زموږ دا اراده وه چې دلته موږ په دې مردان کې موږ د اسپتال کولاو کړو نو دلته به موږ ته ډېر سهولت دی چې زموږ د مینوالو ته به سهولت وي موږ ته به صرف دا سهولت وي چې کور ته به په اسانه ځو چونکې موږ د ثوابۍ نو په کار چې موږ په ثوابۍ کې کولاو کړی وی خو نه زموږ د خیبر پښتونخوا څخه چې د پنجاب نه دلته خلک راځي تاسو پکې د ګوندلو د کامرې د ځای په ځای د مینوالو هغه انټرویوګانې تاسو واورېدې نو زه دا خبره ډېر په دعوه سره کوم او الحمدلله ډېر په فخر سره کوم چې مخکې به افاق صاحب خلک پېښور ته علاج لته اوس پېښور نه دلته راځي اوس الحمدلله شکر الحمدلله د پېښور نه دلته راځي تاسو انټرویوګانې واورېدې د دیرو باجوړو د پېښور لنډي کوتل دنیا خلک د ثوابۍ د یو ځای بل دنیا خلک دلته را روان دي دا ولې دا په هغه اورجنالټي پسې راځي بل د انفرادیت خبره چې کومه وه نو د انفرادیت خبره دا ده چې یو خو پکې الحمدلله موږ لنګر ورکوو په هغه لنګر کې بیا واحد د نننۍ ورځې نه چې نن چاولو مینوال ډېر زیات راغلي نو موږ نن دیګ پوښ کړو ځکه چې وزګار نو سټاف بالکل نه دی وزګار نو پای کې بیا موږ د زمزم اوبه اچوو اوس په تاسو وایي چې د زمزم اوبه به تاسو نه دومره ډېر تعداد کې چرته خو نه موږ په خپله نه راوړو افاق صاحب دا موږ چې دا کوم مریضان ښه شي یا د دردونو بیمارانې مشرانې زنانۍ نارینۍ هغوی چې کله عمرې له لاړ شي یا حج له لاړ شي نو هغوی موږ له په ټپکو ټپکو اوبه راوړي زبردست د هغې نه علاوه دویم انفرادیت پکې دا دی چې دلته زموږ په لنګر کې د په صورت یاسین او په منزل باندې ولا زما بیبي په خپله باندې اوبه دموي هغه اوبه پکې موږ اچوو نو څه د زمزم برکات شي څه د صورت یاسین او د منزل برکات شي بل ما عرض وکړه چې زما مور په خپله باندې اوبه دموي نو چې زما مور اوبه دموي نو هغه به دعا نه کوي مور خو بالکل د ټولو یوه مور ده دا راته ووایه چې د دومره ډاکټران او بل لکه مونږ چې لیدلي دي چې ډاکټران خو ماشاءالله اخلي که نه جی پیسې اخلي ورکوي نه نو د دې لنګر سوچ څنګه دی راوړو موږ خو ډاکټرانو په کلینیک کې داسې ډاکټران ده چې یخې اوبه هم نه میلاویږي جی بالکل تاسو به کتلي چې په دې ګیټ باندې راننوځي زموږ سره یو دوکان دی دغلته خوا کې په هغې کې ما منرل واټر وبیخي دي هغې کې منرل واټر پراته دي که د چا ډېر شوق کېږي نو هغه وله ورکوو خو د لنګر او دغه سوچ چې موږ وکړو ډېرو ډاکټرانو نو اول ستاسو په دې یو سوال کې افاق صاحب د 3 سواله دي نو دا بدل بیا بدل دا حل کوم چې د اسپتال سوچ د لنګر سوچ هم څنګه وکړو د لنګر سوچ هم دا وکړو چې زموږ په ډومبي کې موږ وکتل چې زموږ مینوال د ثوابۍ د مانسرې د سنبدال د لرې لرې ځایونو به راتلل بیا موږ دا سوچ وکړو چې یاره دلته د هغوی 2-2.5 روپۍ په دوایه باندې ولګي دغه شان کرایه ډېرې زیاتې دي مهنګایي ده او چې روغ او بیمار راځي نو روغ ورسره خامخا 2-3 کسه راځي نو چې 2-3 کسه ورسره روغ راځي او دوی بیا یو هوټل ته لاړ شي نو افاق صاحب زما په دې خوښه کې چې کومې هوټلې تاسو ولیدې په دې کې په 350 روپۍ باندې یو دال ماش پلیټ دی چې دا د مین روډ هوټلې دي نو چې د ډیایي خان نه یو سړی راځي یا د پېښور راځي او پراره ډوډۍ خوري هغه ته به هغه دال ماش په 100 پلیټ میلاویږي او آیا د 4-5 کسو په یو پلیټ دال ماش باندې کار وشي
سوال نه پیدا کېږي نو هغه به خامخا 3-4 روپۍ به هغه په ډوډۍ باندې پرېږدي. نو دا زما دا وروڼه زما دا خویندې زما دا میندې چې د کوره راوځي نو چې دوی ځان سره 10,000 روپۍ راولي دا په هغه هسپتال پسې کاونټ کېږي چې بیا راځي نو وایي زه په تخبه هغه هسپتال ته لاړم 100,000 روپۍ مې ولګولې او 100,000 روپۍ مې هلته ولګېدې دوايي به هغوی د 1500 یا 2,000 اخیستي خو اکاونټ یې موږ پسې 20,000 کېږي. نو موږ یو خو دا صدقه جاریه ده زموږ چې کوم هسپتال دی نو الحمدلله د دې 15% موږ د الله د رضا دپاره دغه مخلوقاتو له ورکوو یتیمانانو له غریبانانو له د دې نه علاوه چې کوم دغه لنګر نو چې دا تاسو څه وینئ که نه دا تاسو څه ولیدل یا څه وینئ دې کې د سید عادل څه کمال نشته نه پکې د پیسو څه کمال شته نه څه سرمایهدار یم نه څه جاګیردار یم د ذل ثوابه عوام ما پېژني د مانیری خلک ما پېژني چې ښه غریبانان یو خو دا صرف او صرف افاق صاحب په رب مې د قسم چې دا صرف دعاګانې دي. دویم سوال تاسو کړی ډاکټران مو ډېر ساتلي دي نو افاق صاحب که تاسو وګورئ زموږ ډېر هسپتالونه داسې دي چې هلته خلک وایي یاره میاشت پس به راځئ 2 میاشتې پس نمبر ورته میلاویږي که په هغه حساب باندې وګورو نو زه اوس داسې د دغه ډاکټرانو تپوس کوم د خیبر نیوز په واسطه باندې چې یاره تاسو د AVT خیبر په واسطه باندې چې 1 میاشت یا 2 میاشتې ټایم تاسو مریض له ورکوئ په ما باندې د ګردې درد راغی نو زه به درد ته څه وایم چې زړه بیمار ته یو کال ټایم ورکوي په سرکاري هسپتالونو کې د اپریشن دپاره هغې دپاره موږ داسې وکړو چې اول موږ سره یو ډاکټر و بیا چې موږ وکتل چې مریضان زموږ د ستنو نه سیوا شو نو بیا هغه ډاکټر وایي چې نه زه یوازې کتی شم تاسو خو کتی شئ یوازې دا نه چې نشئ کتی خو چیکپ بسي څنګه جي په معده درد دی او به زه د دوایانو لیکو ځه بل نه چې صحیح چیکپ د ده وشي بیا د هغې نه پس موږ 2 کړل بیا چې هغه به وکتل چې مریضان د 200 نه سیوا شو نو موږ 4 ډاکټران کړو اوس الحمدلله 4 ډاکټران زموږ چیکپ ته ناست دي 1 نارینه او 1 زنانه او 3 نارینه دا ناست دي چیکپ ته هغوی د بیمار چیکپ کوي او بیا 2 په فارمیسۍ کې زموږ دا ډاکټران ناست دي دوی د دوایانو چیکپ کوي چې آیا د بیمار ته دا دوایي لیکلې شوې ده دا د دغه بیماری ده او که نه ده او بیا د دې نه پس هغه ډاکټر صاحب چې کوم ولاړه دوی صرف د دوایانو چیکپ کوي چې آیا دته دا کومه دوایي لیکلې شوې ده دا په دې شاپر کې چې کومه دوایي ده نه موږ ورکوو دا دغه دوایي ده او که نه ده جی نو دا موږ دا ډېر ډاکټران چې ساتلي دي دا صرف او صرف د دې وجه باندې چې د دوی خدمت وشي د دوی په صحیح طریقه باندې ته خپله دوایي میلاو شي او دوی چې کور ته لاړ شي نو دواګانې کوي اورېدلي مې دي چې دلته د معذورو او د سترګو علاج هم تاسو فري کوئ جی د سترګو چې کوم معذوره بیماران دي دلته الحمدلله که د ورځې 100 راځي که 10 راځي که 20 راځي نو د هغوی علاج فري دی د هغوی نه موږ دوایانې میډیسن چیکپ هر څه د هغوی فري دي دلته د خیره د مریضانو سره د عام خلکو سره او د لیبارټري اسسټنټ سره خبرې اترې تاسو واورېدلې بیا اوس رالو ډاکټرانو سره خبرې اترې کوو ډاکټر صاحب تاسو زموږ په دې پروګرام کې هرکلی وایو ستاسو نوم څه دی د کوم ځای او څومره وخت نه دی فیلډ سره ریلیټډ زما نوم ډاکټر انور علي دی او زه تقریبا د 20 کالو نه دی فیلډ سره زما واسطه را او یی د کوم ځای زه د اسماعیلا ثوابک ثوابه اسماعیلیا خاص ثوابه کې خو زمونږ هم ډېر ملګري زمونږ خپله چې کوم د نیوز کسان دي زمونږ مشران چې دي هغه هم د ثوابه سره تعلق لري ثوابه خو هسې هم ډېره مردم خیزه ځمکه ده دا راته ووایه چې لکه دلته چې کوم مریضان راځي هغوی چې کله فیډبیک تاسو ته راشي موږ چې کوم ولیدل لکه ډېر د خوشحالۍ څرګندونې وکړې چې یاره موږ په 2یم ځل په 3یم ځل راغلو نو زموږ بیماري ختمه شوه نو تاسو فیلینګ بیا څه وي چې داسې بیمار وګورئ نو زموږ لپاره هم چې د خوشحالۍ خبره ده چې ډېره د خوشحالۍ خبره خوشحالۍ خبره ځکه چې هغې سره بیا نور مریضان هم راشي که نه یو مریض ټیک شي نو بیا خپل خپلوان یار دوسته وي هغې ځان سره نور مریضان راولي نو دا زموږ لپاره ډېره د خوشحالۍ خبره ده لکه موږ چې اکثره دلته کسان ولیدل نو هغه به موږ سره چې خبرې وکړې نو د هغوی وینا وه چې موږ ټیک شو الحمدلله بیماري مو په ډېرو هسپتالونو وګرځېدو په ډاکټرانو وګرځېدو آیا دا د هومیوپیتیک د طریقه علاج کمال دی که نه تاسو ته مریضان داسې با اخلاقه میلاو شوي دي چې پرهیز هم کوي او دوایي هم خوري که نه بل څه کرامات دي کوم چې تاسو دا لنګر چلوئ د خلکو نه د فیسونه کم اخلي دا څه وجوهات دي دا جی دا خو به ووایو چې زیات تر کار خو په دې کې د میډیسن دی که نه نو پرهیز خو بعضې لکه ډېر خلک پرهیز صحیح کوي هم نه نو موږ به دا وایو چې د میډیسن کار پکې ډېر دی او جی نو د دې کردار پکې د میډیسن پکې ډېر کردار دی کردار کې دی شي او جی
او دې نه ما سوا دا دلته چې کوم دا تاسو دا فیسز چې دي دا لکه ما چې ولیدل نو ډېر کم دی نو په دومره کم فیسز کې تاسو خپل ضرورت پوره کیږي نو جی چې عادل صاحب لګدار سره کړی دی که نه نو هغه په دې باندې حساب کتاب کړی دی هغه د دې مالک هم دی او حساب کتاب ټول هغه سره که نه دغه باره کې موږ ته علم نشته دی او موږ خو مریضان ګورو او ته میډیسن لیکو بیا زموږ لکه دغه سره تعلق نه ساتو او جی لکه څنګه چې ما وویل چې دوی ته چې کوم بیمار راشي لکه نن ورته دوايي ولیکي بیا اکثره زما خیال 15 ورځې پس تاسو د عام چې کوم نارمل غوي 15 ورځې پسې راغواړي او دا طریقه علاج چې کوم دی دا 15 ورځې پورې وي نو بیا هغه بیمار چې کله راشي بیا چې کله دوی سره کینی نو د هغې فیډبیک چې مونږ ولیدو بار نو ډېر ښکلی او ډېر ښایسته او ډېر پر امید او د اکثره بیمارانو په سترګو کې مونږ د امید رڼا ولیده او د دوی وینا وه چې موږ د 15 ورځو علاج نه پس ډېر ښه شوي یو ښه والي طرف ته راغلي یو زموږ درد کم شوی دی زموږ هغه بیماري کې نمایا کمی راغلی دی زموږ تکلیف کم شوی دی نو زموږ هغه فریادونه هغه آهونه چې شپه به مې تېره کړه د هغې درد د وجې هغه کم شوي دي نو یقینا چې دا بیا د یو ډاکټر دپاره هم ډېر د خوشحالۍ مقام وي چې هغه دا سوچ وکړي چې ګوره ما چې کوم بیمار ته دوایي ورکړه هغه د الله تعالی په فضل سره او د دوایانو په برکت سره هغه ټیک شو برابر شو بیا هغه بیمار لاړ شي نورو ته ووایي نورو ته ووایي نورو ته ووایي بیا هغه نور راشي نور راشي نو دا د ژوند نوم دی او ژوند دغسې روان دی دا اسپتال هم دغسې روان دی الله تعالی دې وکړي چې ډاکټران هم په خپل چې کوم د دوی میشن دی د دوی کې انسانیت د خدمت په هغې کې کامیاب شي دغه شان چې کوم مریضان دي هغوی هم شفایاب شي هغوی ته هم الله تعالی صحت کامله ورکړي او موږ یوه زبردسته او ښه او تکړه معاشره په تکمیل کې الله تعالی کامیاب کړي لکه څنګه مې چې تاسو ته ویلي وو چې ډاکټرانو سره به هم خبره اترې کوو د یو ډاکټر سره هم تاسو خبره اترې وړئ دا موږ د بل ډاکټر صاحب سره ناست وو دا ورته ووایه چې ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای او څومره وخت نه دې سره ریلیټډ دي او څه ایکسپیرینس مې دی په دې فیلډ کې زما چې ډاکټر خورشید الدین نامه ده زه د مردان اوسېدونکی یم او کوالیفاید چې کوم زه د خیبر هومیوپیتھک میډیکل کالج مردان نه یم او 12 سال ټیچینګ ایکسپیرینس دی د سارا هومیوپیتھک میډیکل کالج بجلیګر کینال روډ مردان کې واقع دی هغې نه چې کوم زما 12 سال ایکسپیرینس دی د ټیچینګ باقي زه د هومیوپیتھک سره وابسته د 2001 نه یم او څنګه چې ما چې کوم سټډي لاین اختیار کړی د هغې نه پس چې کوم زه هومیوپیتھی ته راغلی یم او خپله چې کوم نو د کلینیک پریکټس چې کوم دی هم زما هومیوپیتھی دی دلته هم چې کوم زما هومیوپیتھک پریکټس دی دا راته ووایه چې د هومیوپیتھک د طریقه کار چې دی طریقه علاج چې دی دا په د ایلوپیتھک نه سلو ولې دی لکه ډېر داسې وخت ډېر غواړي په نسبت د هغې یاره جی سلو خو زما په دغه سره چې کوم نه په خیال سره سلو خو نه دی ځکه چې تاسو نن سبا وګورئ نو مرضونه موږ چې مریض ته دلته ووایو چې یاره 15 دن بعد ته راشه یا 1 ویک بعد ته راشه دلته کې نو موږ په هغې کې امپرومنټ ووینو په هغه څیز کې ځکه چې همدغه هومیوپیتھی میډیسن موږ ورکړی هغې کې موږ امپرومنټ ووینو نو سلو خو زه دا وایم چې یاره لکه زما په خیال سره سلو خو نه دی ځکه چې ودن 1 ویک یا 15 ډیز کې تعالی میډیسن یو ریزلټ درکوي ټیک ده نو دې ته بیا چې کوم نه سلو نشو ویلی خو بیا دومره سپیډ کې خو هم نه دی لکه څنګه چې هغه لوپیتھک یو انجکشن ولګوي یو ډریپ ولګوي نو ته ماشاءالله دومره نه دی جی د هومیوپیتھی چې کوم نو په دغه حواله سره بیا چې کوم نو لکه ټایم علی ټیک ده خو زیاتره تاسو وګورئ نو زیاتره د ډاکټرانو کنسپټ چې کوم نه اسه دی اپم مریض باندې دی صحیح شو مریض چې کوم نه دا د دې چیک اپ وکي او مریض چې کوم نه کی او د مرض سره دغه د چیرې مرض چې کوم نه دا کیچ کی او مرض روزي ټیک ده زمونږ د هومیوپیتھک میډیسن چې کوم دی دا د مریض چې کوم نه د مرض روټ ته ځان رسي چې یو مرض هغه د روټ نه سٹارټ والی صحیح شو او هغه ختمېږي نو ظاهره خبره ده چې په هغې باندې به ټایم لګي د ډاکټر صاحب د وینا مقصد دا و چې هومیوپیتھک طریقه علاج چې کوم دی که نه هغه د مریض او د بیمارۍ بنیاد ته رسېدل دی ایم آی رایټ چې بنیاد ته رسېدل دي مقصد چې بنیاد د کوم ځای نه جوړ شوی دی او په څه شي جوړ شوی دی او د څه وجې جوړ شوی دی
نو چې کله د بنیاد پته ولګي نو بیا وروستو د ټول بلډینګ د ټول کنسټرکشن د ټولو وجوهاتو هغه مین تیم دوی ته په ګوته شي چې یاره دا بنیاد د دې ځای نه شروع شوی دی او اوس په دې سټیج باندې دی او دا به دې سټیج ته رسي او د دې سټیج د مخنیوي لپاره په کم سټیج کې کم میډیسن کم طریقه علاج پکار دی د دې نوم هومیوپیتیک دی دا وجه ده چې دا علاج لږ ډېر وخت خو اخلي خو دوی سرسری نه کوي که اسې هم تاسو په کلي یا په خپل چاپیرچل کې څوک زمیندار وغواړي ځینې داسې خودرو پودې داسې خودرو بیټي وي هغه ونې وي بوټي وي چې هغې ته کټ کول غواړې که هغه ته د بره نه کټ کړې نو بیا راوشي چې بیا یې کټ کړې نو بیا راوشي زه به درته د ویلني او یا پودینې مثال درکړم چې هغه کټ کا 4 ورځې پس بیا راوشي بیا یې کټ کا یا شوتله وګوره بیا وشي خو که هغه د بنیاد نه راوباسې د ویښې یې راوباسې د ولې نه یې راوباسې نو بیا به هغه خامخا ختمیږي خامخا به ختمیږي نو د دوی طریقه علاج چې کوم دی د دوی به کول چې هغه داسې دی چې دوی د بیخه یوه بیماري راوباسي نو د کم سیز ته هم چې بیخ ته رسي هغه به خامخا وخت غواړي نو چې وخت وغواړي هغه وخت به دا فایده ورکړي بیمار ته چې بیماري به ورکه شي دا وجه ده چې موږ په دې هسپتال کې هم ډېر رش وکتو ډېر خلک مې وکتل او ډېر مو داسې بیماران وکتل چې د دوی وینا وه چې دوی الحمدلله 15 ورځې دوايي وخوړله بیا چې 15 ورځې پس راغلل نو ډېر ښه شوي وو چې دریم ځل راتلل نو تقریبا 90% د دوی مسله ختم شوې وه او دا طریقه کار یا دا طریقه علاج چې کوم دی که نه موږ په ایلوپیتیک کو تقریبا داسې په دومره تسلسل سره په دومره ترتیب سره په دومره طریقه کار سره کم از کم ما خو نه دی لیدلی راځئ دلته نور هم کسان دي هغوی سره خبرې اترې کوو د ډاکټرانو د مریضانو خبرې تاسو واورېدلې د دوی حالت هم تاسو ولیدلو دې نه ما سوا په دې هسپتال کې که مونږ ډېر څه ولیدل خو یو څیز مې پکې ډېر عجیبه ولیدو چې د هغې نه زه په خپله متاثر شوم او هغه څیز دا چې هسپتال ته چې څوک هم ځي که مریضان وي که تیماردار وي که لواحقین وي هغوی د ځان سره څه وړي هسپتال والم دې ته ناست وي چې دا کسان به څه راوړي دا مونږ واحد هسپتال ولیدو چې دلته مریضانو ته او د مریضانو تیمارداران چې کوم راځي د دوی پوښتنې ته د دوی عیادت ته هغې ته روټۍ هم ورکوي ښه زبردست لنګر چلیږي نو یقینا چې دا یو داسې مثال دی چې پېښور کې زموږ هغه ډاکټران چې داسې شته چې په کروړونو روپۍ د ورځې ګټي هغوی ته هم پکار دی چې کم مریض د سوات نه راځي کم مریض د وزیرستان نه راځي کم د ملکن نه راځي کم د ډیګ خان نه راځي هغه چای اوبه خو دې ورکوي که نه کم از کم که دا روټۍ نشي ورکولی چای اوبه خو باید ورکړي مونږ داسې د کلینکس ډاکټرانو لیدلي دي چې فیس په 2000 2500 روپۍ اخلي 200 بیماران به ګوري او یخې اوبه به هم نه میلاویږي زمونږ د دې پروګرام چې کم وخت و هغه خپلې پای ته ورسېدو بل ځل به مې په نوي سوچ په نوي خیال د نوي موضوع سره نوي ځای ته بوځم خپل قربا رشید آفاق ته اجازت ورکوي په لوی او عظیم الله مسپارم الله په امان